أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة يوسف 12 سپاره او په سورة یوسف کې 19 نمبر آیات. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة او راغله یو قافله فارسلوا نولګلو هغوی واردهم مشکي خپل فأدلى دلوه نزولند کړه هغه بوقه خپله قال نویل یا بشرا هذا غلام ای زیر دا خو یو غلام دی واسروه بضاعه او پټ کړو دوی هغې لره د پاره د تجارت والله علیم بما یعملون الله پوه دی په هغه څه چې دوی کول. یوسف علیه السلام واقع شروع وه د 8 نمبر آیات نول تر د دې 20 نمبر آیات پورې اولنی مقامو چې د یوسف علیه السلام د ورونو مکر او فریب چې خپل پلار ته وړاندې کو یوسف علیه السلام یې ځان سره بوتلو او کوی ته غزار کو. نو د دې ځای نه دویم مقام دی تر د 22 نمبر آیاته پورې د ورونو نور ظلمونه په غلام جوړولو د یوسف علیه السلام او بیا د هغه خرڅول، لیکن د دې سره د الله سبحانه وتعالی احسان هم ذکر دی په دې کې چې یوسف ته د عزیز مصر په کور کې عزت او ځای ورکړو او بیا په د بلوغت نه وروسته د نبوت او د علم ورکولو احسان وکړو. مفسرینو لیکلي دي چې یوسف علیه السلام په کوهي کې 3 ورځې تېرې کړې، 3 ورځې پورې یوسف علیه السلام په کوهي کې و. یو قافله و شام ته تللې وه، د شام نه را روانه وه مصر ته، په دغه ځای باندې تېره شوه او د دې کوهي په خوا او شا کې پړاو واچو چې وایي کتل کوهی دی نو د قافلې والو دپاره د اوبو تیارول دپاره چې کم کسان مقرر وو، یعنې چاته چې دا ذمواري حواله شوې چې تاسو به اوبه راوړئ، هغوی چې کله لاړل دې کوهي ته او کوهي ته یې بوقه ښکته کړه، نو یوسف علیه السلام هغه بوقه ونیوله،
دې چې پورته راوخېجولو نو یې کتل هغوی یو هلک نو په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو او یوسف علیه السلام یې تجارت سامان جوړ کړو لکه څرنګه چې سړی تجارت کوي اخیستل خرڅول کوي همدغه شان دا یې وکړو دا به زموږ تجارت سامان شي ځان له به یې خرڅ کړو او د دوی سره چې کومه قافله وه هغوی ته وویله چې دا هلک موږ د کوهي والاو نه اخیستی دی هغوی نه دا خبره پټه کړه نو الله سبحانه وتعالی دغه حالات بیانوي نو دې حالاتو د مخې نه الله سبحانه وتعالی د آیات د دې آیت په آخر کې د دمکۍ په توګه وفرمایل چې د یوسف د دې تمامو حالاتو نه د تېرېدلو چې کم خلق سبب و کم کار چې ورسره وکړو راوستو ویې وهلو کوهي ته ګزار کړو بیا دا کم قافلې والا چې راواغېستو او بیا یې خرڅ کړو نو الله سبحانه وتعالی دغه خلق ښه پېژاني والله علیم بما یعملون الله پوه دی په هغه څه چې دوی کول چې څنګه کریم بن کریم ته د غلامۍ توق واغېستولو الله سبحانه وتعالی فرمایي وجاءت سیارة راغله یو قافله فارسلوا نو ویلېږلو واردهم مشکي خپل واردهم وارد هغه چاته وایي چې د قافلې دپاره اوبه راوړي نو فادلا دلوه نو زوړنده کړه هغه بوقه خپله کومه بوقه چې ورسره وه هغه یې زوړنده کړه او دا کم مشکي چې کم اوبو والو د ده نوم مالکو نو کله چې بوخه ګزاره کړله او یوسف علیه السلام بر راوخېجولو قال ویل یا بشرا یې زیره دی هذا غلام دا خو یو غلام دی یو هلک دی دلته یو خبره یو مسله هغه دا چې د غلامۍ نظام دا د جهاد نه پیدا کیږي چې کافر ونیولی شي او د هغه نه غلام جوړ کړی شي چې که د مسلمانانو د کافرانو ترمنځ جنګ او کافر په هغه جنګ کې ونیولی شي او د هغې نه غلام جوړ کړی شي لیکن په دغه زمانه کې د دوی جهاد نه و نو خلکو به ظلمن یو آزاد تن ونیولو آزاد سړی به ونیولو د هغې نه به یې غلام جوړ کړو او بیا به یې خرڅ کړو او دغه شنکار به د جاهلیت والو د مکي مشرکین هم کولو لکه زید بن حارثه رضی الله عنه ونیو په لارې کې بیا راوړو په مکه کې یې خرڅ کړو او دا خلک تاجرانو نو په دې وجه د خپل مقصد د تجارت ذریعه وګڼله چې دا به خرڅ کړو ځان به پیسې واخلو او په سیرو لیکل چې یوسف علیه السلام د ټولو هلکانو نه ډېر زیات ښایسته و لکه په صحیح مسلم کې حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قد اعطي شطر الحسن وی هغه ته د دنیا نیمایي حسن ورکړی شوی دومره زیات ښایسته و نو د هغه مخ ښایسته ویښته یې کوړی سترګې یې غټې اندامونه یې برابر سپین رنګ پیړې مټې او بازو کمې پنډۍ نری خېټه وړوکی نوم والا او کله چې په خندا شو مسکی به شو نو د غاښونو به یې رڼا پورته کېده او چې کله به یې خبرې کړو د هغه د مخامخ غاښونه دا به داسې پړقېدله د نمر د شغلو په شان رڼا به یې کوله یعنې هېڅ چا د هغه د صفت بیانولو طاقت نه لرو چې د هغه صفت بیان کړي ډېر زیات ښایسته و نو کله چې دې قافلې والو د کسانو راویستو د اوبو والو چې کوم اوبو دپاره راغلی و واسروا بضاعه او پټې کړو دوی هغه لره دپاره د تجارت
د دې لپاره دا پټ کو چې دا په دې موږ تجارت وکړو دا به خرڅ کو ځان پیسې وګټو په دې کې بیا دوه تفسیر دی یو تفسیر دا دی یعنی قافلې ولو پټ کو چې دا خو ښکلی غلام دی څوک یې رانه وانه اخلي لکه دا د غل سړي کار چې څوک دې وانه اخلي او بضاعة ای وجعلوه بضاعة یعنی جوړ کو داغه نه سامان د تجارت او دویم تفسیر پکې مفسرینو دا کړی دی یعنی واسروه بضاعة یعنی پټ کړو رونو د یوسف حال د یوسف لره او وی ګرځول هغه سامان د تجارت ان د یوسف علیه السلام مرونو ان وخت په وخت به دغه ځای څارله په کوم ځای کې چې یوسف علیه السلام د کوی ته وزارله دوی پټ ناس نو کله چې د یوسف علیه السلام راويست نو په دې موقع باندې دارونه رااله او په دې قافلې والو باندې دعوه وکړه دا خو زموږ غلام دی نو بیا په هغوی باندې په معمولي پیسو باندې ورخرڅ کړو دا دې لپاره چې د هغوی اطمینان وشي چې غلام یې واخیست او ځان سره ویسي دا دواړه احتماله کېدای شي والله الله تعالی علیم پوه دی بما فاز یعملون چې دوی کول وشروه خرڅ کړو بخسن په پیسو دراهم وشروه خرڅ کړو بثمن په پیسو بخسن کوټو روپو باندې دراهم لګي معدوده دشمار بس دشمار یو څو پیسې په هغه باندې خرڅ کو وشروه بثمن بخسن د شرا دلته د خرڅولو معنی ده په دې کې د مخکې په شان دوه احتمال دي ان دې قافلې والو خاص کو یوسف لپاره په ناقصو یعنی کم پیسو باندې او پای کې بے رغبت او ځکه هغه دا یو غلام دی چې د خپل مالکانو را تختیدل لري نو سبا له زمونږ مو تختې اوس به د دې نه پیسې خې دې است خرڅ کو او بل دا چې د غلو طریقه ده چې قیمتي شی په معمولي پیسو باندې خرڅي یو څه ډېر قیمتي او چې کله غلا کې نو ډېر په معمولي پیسو باندې خرڅ کی یا معنی دا د ورونو د یوسف خرڅ کو یوسف لره په قافلې والو باندې ان په معمولي پیسو باندې او پای کې بے رغبت او نزدکه خرڅ کو یا دا چې هغه پیسې حرام یې کړې ځکه پکې بے رغبت او نو بخسن ناقص حرامه دلته د دوی معنی غوړه ده ځکه چې آزاد سره خرڅول د حرام دي به د پخوانه زمانه د کوټه پیسې هم چلیدلې او قیمت یې کم نو په دې زمانه کې کوټه پیسې نه چلیږي بعضې مفسرینو ذکر کړي چې د قافلې والا د مدین نه راغلی وه د هغې ملاقات د یوې بلې قافلې سره وشو چې مصر ته روانه وه نو هغې یوسف له د دې قافلو په لاس کې یعنې هغوی له یې ورکړو په 10 درهمه باندې یعنې په 10 درهمه باندې یوسف علیه السلام په هغه قافلې والو باندې خرڅ کړو لکه امام احمد امام طبرانی رحمه الله امام حاکم رحمه الله د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نقل کړی دی چې په 10 درهمو باندې یوسف علیه السلام د قافلې والو خرڅ کړو الله سبحانه وتعالى فرمایي وشروه خرڅ کړو بثمن په پیسو بخسن په کوټو روپۍ دراهم لګو معدوده دشمار چې 10 درهمو په هغې خرڅ کړو وکانو دوی فی پای کې من الزاهدین د برغبت کوونکو نام الله سبحانه وتعالى دې متاسف په دې باندې عمل کول توفیق راکړي وصلی الله تعالی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين